پوسټ لانډاکې دا مهم په دې وجه دی چې دلته کې د سواد داخلېدو په ټایم کې د گاړو پراپر چیکینګ کیږي چې د لانډاکې چیک پوسټ دا روایت دي چې دلته کې په منونو باندې چرس ورسره هیروین او آیس سره چې دی غیر قانوني اسلحه هم چې دی دوی د هغې سمګلینګ ناکامه کړی دی مختلف ارګنایزیشن چې دی د منشیاتو خلاف چې دی آګاهي مهم هم کوي او سره د دې چې دغه خلک د منشیاتو خلاف په مختلف وختونو کې د سټرایک اهتمام هم کوي خو د سوات پولیس چې دی هغه په خپل کار باندې پوهه دي او د دې منشیاتو خلاف دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي ډي پی او سوات محمد عمر خان ګنډاپور په سربراهۍ کې د سب ډیویژن بریکوټ دپاره جوړه کړې شوې کمیټې چې د هغې سوپرویژن کوي ایس ډي پی او سید رحیم خان او ایس ایچ او غالیګی چې دی هغه بیا په مختلفو ځایونو کې هغوی چې دی کارروایانې کړي دي په دې کې پرون چې دی د بریکوټ غونډۍ په مقام باندې په یو غار کې اوه ملګري چې دی هغه موجود وو چې کله د هغوی تلاشي وشوه نو د هغوی د جبونو نه چرس او نور مواد چې دی هغه راووتل او د هغوی خلاف اف آی آر درج کړی شوې دغه رنګې تېره ورځ چې دی هم د بریکوټ چوکۍ پولیسو چې دی په مختلفو تلاشو دوران منشیات په قبضه کې اخیستي دي که موږ د لانډاکي خبره وکړو نو په لانډاکي باندې چې دی بېشماره د چرسو ورسره د غیر قانوني اسلحې سمګلینګ ناکامه شوی دی دا پولیس چې دی دلته کې دوی چونکې ټیکنیکل آلات ورسره هم تجربه هم لري او د دوی بیا خپل سورس چې هغه دوی ته اطلاع هم کوي چې یاره په دغه گاډي کې منشیات چې دی هغه درالل او هغې کې دوی ډېرې کامیابي کارروایانې ترسره کړي دي خو ولس په دې تشویش کې دی چې په سوات کې د 8000 نه سیوا پولیس دي او بیا مختلف ارګنایزیشن چې دی هغه مظاهرې کوي هغه چې دی د منشیاتو خلاف سټرایک کوي د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې عام ولس له پکار دی چې پولیسو ته نشاندهي وکړي او په خپله محله کې دغه منشیات فروش چا چې وله کورونه په کرایه ورکړي دي څوک چې سپورټ کوي کم سیاسي خلک چې د دوی شپارسونه کوي پکار دا ده چې په مختلفو تاڼو کې د هغوی نومونه راوځي چا چې په ضمانت باندې دوی ریلیز کړي دي دغه خلکو نومونه چې دی په فلیکس بورډونو باندې ولګي او د خپلې علاقې محلې نه دغه خلک ذله بدر کړی شي نو د منشیاتو روکتام به یقیني شي جی